څلورم د بیې د ورانولو یو صورت دی چې هغه په رضامندګۍ باندې دی، خو په رضامندګۍ باندې په دوو طریقو دی. یو، ما په تا شی خرڅ کړی دی او ستانې واپس قیمتن بیا اخلم، قیمتن یې دنه بیا اخلم، نوې بیه کوو. نو دا نوې بیه چې کله من کوو زړه بیه ختمه شوې ده، نو د دې دپاره ضروري دا ده چې که چېرې په ارزان قیمت یې زه واپس اخلم چې زړې پیسې ختمې شوي، که زړې پیسې نوي ختمې شوي د هغه اغستونکي زړې پیسې نه ختمې کړي، نو په کمو پیسو باندې واپس نشي اغستی. خو که چېرې زړې پیسې ختمې هم نه وي، په سر یې هم واپس اغستی شي او په ګران قیمت یې هم اغستی شي. کله کله یو سړی شی خرڅ کړي او حقه خپل شی په ګران قیمت ومالي، شی ته بیا ضرورت شو، بازار کې ریټ ختلی دی، هر څه شي هغه خپل شی خلک په ګران ومالي، په سر ومالي، ارزان ومالي. نو په ګران او په سر هر حالت کې اغستی شي، خو په ارزانه باندې هله اغستی شي چې زړې پیسې ختمي. زړې پیسې څه وي؟ هغه ختمې شوي وي. ورنه فقهاو قانون ذکر کړی دی، شراء د ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن لا یجوز. کم شی چې تا خرڅ کړی دی واپس اغستل مخکې د زړو پیسو د ختمېدو نه، دا ناجایز ده. ګورې دا بیه ناجایز ده، دا نوې بیې شکل دی. دویم د واپس کولو طریقه ده دا شته بیه روانول، هغې ته اقاله وي. فرق صرف دا دی چې د یوه کې به د بیې الفاظ دي، دا شی په ما په تا درخرڅ کړو، دا شی ما واغستو، په دومره پیسو مې درخرڅ کړو، په دومره مې واغستو. دغه دپاره دغه ضروري ده. زړې پیسې ختمې شوي دي، په کمه، په زیات او په سر په درې واړو طریقو یې اخیستی شي. زړې نه دي ختمې شوي، په کمه یې نشي اخیستی. لنډه خبره. بل د دې بیې د روانولو دپاره بل شکل دی، هغې ته اقاله وي. اقاله یعنې دا بیه روانول، دا زړه بیه ختمول. خرڅونکي خپل سودا واپس اخیستل، اخیستونکي پیسې واپس اخیستل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې ډېر ترغیب ذکر کړی دی، فضیلت ذکر کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې پیمانه ته د هغه بیه واپس کړه، بیه ورسره ورانه کړه، یا اخیستونکي پیمانه دی په دې بیه یا خرڅونکي پیمانه دی، هیڅ وجه عیب نشته، د لیدلو وجه نشته، شرط نشته، هغه قانوني واپس کولو اختیار خو نشته. خو و یاره دا شی مې خوښ نه دی، اوس ما پیسې نشته، څه نشته، څه نشته، څه عذرونه ځان لوي. نو په دې عذرونو باندې قانوني طور د واپس کولو حق خو نشته، خو په رضامندګۍ خرڅونکی وایي زه یې واپس کومه، مال یې واپس کا، اخیستونکی وایي زه ټیک ته زما د غاړې بیه روانه. دې ته اقاله وایي. نو نبي علیه السلام وایي چا چې داسې پیمانه سړي ته د هغه بیه واپس کړه، الله به د ده ګناهونه د ده نه واپس کي، یعنې ګناهونه به یې وران کي، د ده ګناهونه به الله معاف کي. نو دا لوی د فضیلت او د لوی د اهمیت خبره نبی علیه السلام ویلې ده. خو شرط دا دی په واپس کولو کې چې کومو پیسو بیه شوې ده هم په حقه پیسو به یې واپس کوي. زمونږ خلک سیک دي، وایي لکه بیه به واپس کړم خو ماله به پکې دومره ستومانتیا راکوي. ستومانتیا شرعا حرام ده. د څه شي عوض کې تعالی څه شي په عوض کې ته دا 1000 روپۍ او 2000 روپۍ 1000 روپۍ د ستومانتیا علي ګاډي کې څه کې خلک غټي غټي پیسې، بلکې د بیې په وخت کې پکې دا شرط لګوي که څوک د بیې نه واوښتو نو دومره ستومانتیا به ورکوي. دا ستومانتیا په شریعت کې نشته، دا غلط طریقه ده. ځان له شرط کېده، خیاري شرط کېده چې یاره 3 ورځو کې مې خوښه نه وه بیه به ورانه کړم، قانوني طور به تا ته حقي. خو دا خبره چې یاره څوک هم چې په دې کې پیمانه شو نو دی به 10,000 روپۍ پړه ورکوي، ستومانتیا ورکوي، هغه اخیستونکی یې ورکوي او که خرڅونکی یې ورکوي. خو چې څوک په بیه باندې ستومانه شو، دا ستومانتیا ورکول دا منع دي. نو اقاله کول په کمو پیسو باندې، شته بیه روانول، نوې بیه کولو خبره مې مخکې کړې ده، شته بیه روانول په کمو پیسو باندې دا ناجایز دي.
دا تا چې 10,000 روپۍ واغستې څه شي په عوض کې دې واغستې تا ته خو ستا هغه شی تا ته پوره واپس شوی دی سالم روغ واپس شوی دی نو دا 10,000 روپۍ دا د څه شي په عوض کې تا واغستې دا ناجایز دي حرام دي که ته وایې چې مال یې په خوښه راکړي دي دا رشوت خلک په خوښه ورکوي سود خلک په خوښه ورکوي دا په زور باندې څوک د چا نه اخلي خو څه د مجبورۍ نه یې ورکوي د هغه هم دا مجبوري ده چې اوس دا شی خوښ نه دی پیسې نشي پیدا کولی وی خیر دی سړی د الله سره دې لاړې شي خو اوس نورې پیدا کولی نه شم تاواني شو چېرته هر څه وجه چې ده نو دا زیاتې پیسې یعنی پیسې کټ کول په ستومانتیا کې شرعاً منع دي یو صورت کې جایز دي څه صورت کې کم شی تا په هغه خرڅ کړی و هغه شی هغه نقصاني کړی دی قیمت یې غورځېدلی دی اوس د استعمال د وجې نه ګاډی دی هغه په هغې کې ډینټ شوی دی اوس هغه د هغه قیمت نه دی چې کم تا خرڅاو بل شی دی چې په هغه کې په دې اغستونکي په کور کې پکې داسې نقصان پیدا شوی دی چې د هغې د وجې نه د هغې قیمت غورځېدلی دی بیا ټیک ده بیا په دې صورت کې د دغه نقصان د وجې نه پیسې د هغه نه کټ کړئ بیا ټیک ده خو که چېرې هم هغه شی دی هغه حالت کې دی او ته شی واپس کوې او تش د دې واپس کولو د دې ستومانتیا په وجه باندې هغې کې پیسې کټ کړئ نو دغه پیسې کټ کول جایز نه دي دا منع دي